د پاک پیغمبر مبارک نکاح عبدالمطلب دا یمن ته تلو نو اغل تر پخوانو کتابونو یو عالم او اغه سره یو ځای شو اغه چې عبدالمطلب تو قتل نو بیا عبدالمطلب ته ویره کته خپکیږي نه نو ستان از ست پوسونه کول غواړم عبدالمطلب ورته یو کنه اغه سړی ته پوس د عبدالمطلب نو کو چې ته د کومې قبیله سره تعلق ساتي عبدالمطلب وته وی چې د قریش سره تعلق ساتم بیا یې تپوس نو چې قریشو کې کم خاندان سره تعلق ساتي نو عبدالمطلب وته وی چې د بنو هاشم خاندان سره ز تعلق ساتم بیا عبدالمطلب ته وی کته خپکیږي نه نو استاد وجود سبعض حصہ لګ ګورم عبدالمطلب وتوی چې کوم حصہ پټول دا غی لازمی دی غب نه ګوري او دا عین علاوه چې کوم نور حصہ نو ک قتل غواړي ناغه وګورا د عبدالمطلب یو لاسه مکته بل لاسه مکته او د در وجود باز حصہ او قتل بیا عبدالمطلب ته فرمای چې زستا په یو لاس کې نبوت نم او پستا په بل لاس کې ز بادشاہی نم مقصد دا چې ستا په اولاد کې به الله یو پیغمبر پیدا کړي چې هغه به نبی هم وي او هغه به بادشاہ هم وي دا مخ کې نه دا پیشنګویا د خلکو ورکولې او تیر جمعه غبل جمعه مم در طویلو چې عبدالمطلب منح تکړه او نظر کړو ک رب العالمین مال لس بچی راکړل نو پاغه کې به یو زوی زد الله په نوم باندې علالو هغه خسن او پچ بیا په عبد الله باندې راو خطا خیر هغه واقعه مې درته بیان کړی د ټول نه بیانوم بیا عبد الله پاک بچ ک او سل اوهان عبدالمطلب دا علال کړل او عبد الله بچ ک کله چې دې د علالونو نه بچ شو نو د عبد الله خويندوم د پلار ته وی چیرې د لپاره د واده بندوبست وکړ دی هغه تابلته یو کس وای دا وبټک وی د لپاره د واده بندوبست دا پکار دی نو هر سړی کوشش دا کوي چې زویل واده کوم چې خپل خزه ورلو کم شریف خاندان کې ورلو کم او داسې خزه ورلو کم چې هغه کې حیا زیات وي او بیا عربو کې دا قاعده و چې غوی به نسب پس ډیر زیات ګرځیدل تر دې چې دا غوی کم د اسونو نسبونه نو هغه بم غوی ځان سره یاد ساتل چې زما دا اس دا د پلان کی اس په او د پلان کی د اس دا هغه د بچینه دا پیدا دی نو په عربو کې یو قبیله و بنو زهره قبیله نو هغه بنو زهره قبیله هغه کې یو خزوا د اغي نوم امنو او د هغه د پلار نوم وهبو او د هغه د ترنوم وهب او دغه امنه د ډیره زیاته حیادار خزوا نو عبدالمطلب وی چې زه د خپل بچی له د امنه په نکاح باندې والم نو دا به بهتري نو دې په خپل باندې ملاړ او ځان سره سباز کسان د قریش او د عرب نورم بوتلل او دی خپل زوی عبد الله ته وی چې تما پس رستو راشه نو چې کله عبدالمطلب لاړ نو دغه وهب لور دا د تر د وهب په تربیت کې و
هغه د عبد الله د پاره غوښتاوی انکارونه که زکه د خاندانو ناغه ورته ورکړه او د وهب لوروا حاله د غینومو نو هغه د وهب اغلور عبد المطلب د خپل ځان د پاره غوښتا زمون پختنه خو یو خزو کی دویمه بیان کوي عربو با دو دریو سلور خزی بکوله نو بعد وهب اغلور عبد المطلب د ځان د پاره غوښتا اغوی انکارونه کوي کړه نو د وهب لور عبد المطلب وکړه او د وهب لور د عبد الله وکړه د دواړو نکاح دا په یو ځای باندې او تړل شو د عبد المطلب چې کومه د وهب لور وکړه دا غین رب العالمین ورله حمزه ورک چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترمو او د پاک پیغمبر مبارک رضاعی رورمو نو کله چې عبد المطلب هم د نکاح د پار روانو نو پلاره کې یو خزوا دا غینم فاطمه او دا فاطمه یهودیه حزوا د تورات او د انجیل نه دا واقفه وا او دغه کتابونو علم ول رب العالمین دا ور کړو او زمنګ د دواړو جهانو د سردار مبارک صفاتونه هغه په تورات انجیل کې دا راغلی ناغه د تورات او د انجیل نه دا واقف او د علم ور سره نو دغه خزه نظر دا چې کله په عبد الله باندې ور پریوت نو عبد الله ته وی ته مال راشه او د عبد الله نه دا بدکارې مطالبه وکړه او عبد الله له یو لالچم ورک کتراله او ماس لراله نو سل او خان بدر لدر کم سلو خان عبد الله ورتوی پاک خلق او نیکان خلق دا د ګنا نه ځان ساتي زستا په سلو او خانو باندې سکو عبد الله په هغه يهودنه هغه فاطمه باندې نه اختیار شو چې ال تلال د عبد الله نکاح د بیبي آمنه سره شو د هر قوم او د قبيله او د وطن خپل رسم او رواجی لکه زمنګ د وطن رسم او رواج هغه دار چې کله یو جنې خلق په نکاح باندېو کې واده کوي نو زمنګ د وطن ګڼ خلق ورپسې لاړ شي دا وی مقصد دی چې دا منګه یو جرګه غونته بوتلا او دا جنې منګه راولو دا یو جرګه دا زمنګ د وطن رواج دی نو د هغه خلکو رواج بداو چې یو لګ په یو قوم کې وادو کو نو د سخر او د خواخه پکور باندې به درې سلور وزي الته تیرولې دا شپې به کولې نو چې عبد الله لاړ نو دی عبد الله د نکاح نه پس بیبي آمنه سره هغه ځای کې درې شپې وکړي د هغه ځای نه چې بیا د عبد الله درې مروس پس را روان شو او راته نو په دغه يهودنه خزه باندې بیا د عبد الله را تیر شو خو دغه يهودنه خزه عبد الله له استرجی او توجه یې ورنکړه او یو خبره ورته وکړه وی تا ته چې موي چې تراشه او زه در لسل او خان در کوم نو زه بدکار خزنیمه خو په خوانو کتابونو کې چې د کم پیغمبر ذکر راغلی دی او د کم پیغمبر صفت راغلی د اخیری پیغمبر نو هغه رڼا ما ستا په تندي کې ولیده نو ما په دی وجه تخپل ځان توبللې او مقصد مې دا چې هغه رڼا ستا نه زما وجود ته منتقل شي او اوس چې ته د هغه زینرال نو چې ستا تندي ته مو قتل نو هغه رڼا ستا په تندي کې نشتا نو د ورته وی چې ما د وهب لور فاطمه ما د وهب لور آمنه سره نکاح کړی دا درېش په میغه سره تیر کړي نو هغه فاطمه يهودنه وتوي وې د الله خوخه و چې د غرانه کم وجود ته منتقل کول غختل او کم وجود کې امانت غختل نو هغه ته د غرانه منتقل کړه کې امانت کې خو دا ګوره د مخ کې نه دا نه نهانه دا سرګندې دي د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله د پیغمبره داوا وکړه نو عامر ابن ربيعه دی فرمایي وې زمنګ په علاقه کې یو سړیو
زمنګ په علاقه کې یو سړیو او دغه سړی به د بوتانو عبادت بالکل نکو د بوتانو د عبادت نه بده سړی ځان ساته او د بداوی داغنوم زید ابن عمرو ابن نوفل نو دی زید ابن عمرو ابن نوفل د بوتانو د عبادت نه بزان ساته او دا خبره به کوله چې ز په دین ابراهیمی باندې ما د ابراهیم علیه السلام چې کوم دین دی نو ز پاغه باندې او دا عامر ابن ربیعه وی ما تبوی چې ز په دې انتظار باندې ما چې د آخر زمانه پیغمبر برازي او ز پاغه باندې ایمان راوړم او ما د ډیرو اهل علم او د پخوانو د کتابونو چې کوم عالمان دي دا غوینه تفوسونه کړی دي او اغوی ما ته وی چې د دغه الک نوم به احمد او محمد بینومي او د پلار نوم به عبد الله وی او دا به په مکه مکرمه کې د قریش په خاندان کې دا پیدا کیږي او د دنه خداده چې دا به وګودم نی د وجود نډیر وګود بم نوي او لنډي به نوي او قد به د درمیاني او د په د سترګو کې به معمولی غونتی سروالی وي د سترګو کې چې لک سروالی وي نو دا د سترګو د حسن علامه ده او دا ویخته به مرنګینی دا ویخته به غنی او دی به بیا د مکه مکرمه نه هجرت کوي یثرب ته دا د مدینه منورې زولنو موده به اغه زیته هجرت کوي نو زه د هغه په انتظار باندې ما خو زما دا خیال دی چې کیدی چې زه د هغه زمانه اونمونه ما خو په دغه محمد او احمد باندې ما ایمان راوړی دی او زه د هغه تصدیق کوم د دې وخت نه په ما ایمان راوړی او تصدیق کوم او عامر ابن ربیعه وی ما ته وی کتا دغه زمانه مونتا نو پام کا وګوره چې څوک دې دوکه نه کی سمدستی به پاغه باندې ایمان راوړي او زما سلام به ورته ورسه او دا به ورته وی چې زید ابن عمرو ابن طفیل استاد راتلو نمخ کې پتا باندې ایمان راوړي دي او دنیا ته استاد راتلو نمخ کې استاد تصدیق کړي دي او پتا باندې سلام وی وی دا خبره د کوله ډیر وخت پکې تیر شونو وی یو وخت د دواړو جهانو سردار مبارک د نبوت او د پیغمبرۍ دا وکړه وی د خو هغه نخې خانې خولې وی چې زرا لموم قتل واقع د پلار نوم عبد الله نوم احمد او دا محمد نو ډیر لړو او نو ډیر چیتو او سترګو کې معمولی سروالی وو او د سر دا ویخته ګن او دا ګورو اغه نه چې د ما تخولې هغه می ورته بیان کړي او سمدستی می د دواړو جهانو سردار مبارک باندې ایمان راوړ او بیا می ورته وی چې د الله رسوله زید ابن عمر اغه ستا په انتظار باندې وخت تیر کړی دی او ما ته دا یو وصیت کړی دی او سوال جواب ما ته پرېخه دی چې کلم د اخر زمانه پیغمبر راغی نو زما سلام به پاغه باندې وي او دا به ورته وي چې هغه استاد راتلو نمخ کې استاد تصدیق کړی دی او پتا د ایمانو د دواړو جهانو سردار مبارک د عامر ابن ربیعه تسوی وی ما رب العالمین د غزید ابن عمرو ابن نوفل دا په خوب کې الله ما ته په جنت کې داخلي ما چې خوب ولید نو په جنت کې ګرځیده وجود یې پکې راخه جنت کې نو د دواړو جهانو سردار مبارک له دنیا ته تشریف نه دی راوړي چې خلق لګیا دی او پیشنګوې ور کوي وی دنیا ته به د اخر زمانه پیغمبر راځي لا راغلم نه دی او مخ کې خلقو تصدیق کړي دي مخ کې په خلق ایمان راوړي دي عبد المطلب دا فرمای چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک دا پیدا کېده نو پاک پیغمبر مبارک دا پلار بعض روایاتو کې راځي چې وفات کېده او واده کو نو عمر 15 کال بعض روایاتو کې راځي چې عمر 30 کال خو صحیح خبره ده چې کله وفات کېده نو د هغه عمر دا 13 کال او 13 صدا پاسه د اولسو کالو په عمر کې دا د عبد الله د بیبي آمنه سره دا واده وکړ او بیا د هغه واده نه پس 2 میاشتې پس دی بیا وفات شوی دی
لا د دواړو جهانو سردار مبارک د مور په خېټه باندې دنیا تم نه دی راغلی چې د پلار یې وفات شو او اصل کې د مکې مکرمې نه یو قافله دا شام تر تجارت لپاره تللی وه نو دا عبدالله پکې و نو چې کله واپس راتل نو دی بیمار شو او په مدینه منوره کې د عبدالمطلب مور خو د مدینه منورې وه نو دیتی په مدینه منوره کې پاتې شو بیمارو نو الته پاتې شو چې کله هغه قافله راله مکې مکرمې ته عبدالمطلب ته تپوسو کوي زما هغه زویم ځان سره رانه وز عبدالله یره وی هغه بیمارو نه هغه په خپله ماماخیله کې مدینه منوره کې موږ نه پاتې شو نو بیا یې ورپسې مشر زوی عبدالمطلب د مشر زوی نوم حارث هغه ته وی شابه زما بچی عبدالله پسې لاړ شه نو چې کله حارث ورپسې لاړ هغوی ورته هغه بیمار شوی منګه علاج وکړ یو میاشت بیمارو او د یو میاشت بیماری نه پس هغه بیا وفات شو موږ دغلته مدینه منوره کې ښخ کړی دی هغه حارث چې رای عبدالمطلب ته د هغه د وفات خبر وکړ نو دیم ډیر زیات خفه شو او د عبدالله چې کومې خویندې وې هغوی هم د هغه په وفات باندې د غم او د خفګان اظهار وکړ چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک پیدا کېده نو بیبي آمینه فرمایي وی داسې لکه نور خلق چې د هغوی ماشومانی نو د کمې ښځې په خېټه باندې چې بچی وي نو هغې ته بیا ډېر زیات تکلیفي په هغې درد راځي هغه بوج محسوسوي دی زنانو ته پته لګي وی ما هغه تکلیف اړو محسوس کړی نه دی وی یو ځل خوب می ولید وی داسې پوره اودم نومه وی یو سړی راله په دې خوب کې راغی وی ما ته وی چې تا ته پته لګي چې ته حامله شوې وی ما ورته وی چې نه وی ما ته وی چې ته حامله شوې او ستا په خېټه باندې د دې امت سردار ګورې پروت دی تا نه به الله پاک د دې امت سردار پیدا کوي وی د دواړو جهانو سردار مبارک زما په خېټه باندې و خو ما څه درد نه دی محسوس کړی ما څه درونوالی نه دی محسوس کړی هېڅ مې نه دی محسوس کړی او وی په مکه مکرمه کې قحط راغلی او قحط باران نو قحط او د سارو هغه ګیاګان هم پوره نه وي او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک دا حمل پیدا شو وی د رب العالمین شان ته ګوره په مکه مکرمه کې دغه هغه قحط الله پاک ختم که او ګیاګانې سارو ته زیاتې شوې وی ما بزان سره وی چې زما دا بچی دا د برکت نه ډک دی ډک نه د دسه تکلیف محسوسوم نه سدرونوالی محسوسوم او چې تر کم وخت نه زما دا حمل پیدا شو نو دا دی په مکه مکرمه کې چې کم قحط سالی و هغه رب العالمین په پراخ سالی باندې بدل کړه رب العالمین د سارو ګیاګانې زیات کړې د انسانانو خوراکونه رب العالمین دا زیات کړل وی داسې ناشنا هغه نښې نښانې به دا ما معلومولې نو چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک دا پیدا شو نو د اپریل په میاشت کې رسول الله مبارک رونو دا پیدا شوی د ځان سره دا میاشت یاد ساتي د اپریل میاشت و د اپریل او د سبا د راختو دا ټیمو د صبح صادق دا سبا چې روخیږي نو دغه د سبا د راختو نه لږ ساعت پس د دواړو جهانو سردار مبارک دا پیدا شوی دی مشهور قول خدا دی چې په 12 د ربیع الاول باندې پاک پیغمبر مبارک پیدا شوی دی او دا خبره زمنګ په خلکو کې ډیره زیاته مشهوره ده روز د ګل و او میاش د اپریل و او 12 ربیع الاول لیکن محققینو چې تحقیق کړی دی نو هغوی وینه 12 نو اتم ربیع الاول او چې نور زیاتم تحقیق چا کړی دی نو صحیح خبره ده چې نهم ربیع الاول باندې د دواړو جهانو سردار مبارک دا دنیا ته تشریف راوړی دی او پیدا شوی دی نو چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک پیدا شو یو صحابي دی هغه رست ایمان راوړی دی هغه وی زما مور په دغه ورځ باندې د دواړو جهانو د سردار مبارک کراوه
نو چې کله پاک پیغمبر مبارک پیدا شو نو وی د آمینه په ټول کور کې رڼا او نور او وی دا ستوري داسې راښکته شو بالکل را ټیټ شو راښکته شو آمینه وی ما وی که دا ستوري په ما باندې را غورځېږي داسې دا ستوري راښکته شو او داسې د هغې نه هغه نور او رڼا خطا لکه د سپومې د رڼا ته ګوره د هغې نه اویا چند هغه رڼا دا زیاته ولې ځکه امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف روړي نو رڼاګانې به نه راځي اسی یو ولی الله انسان چې په یو کور کې پیدا کیږي نو داغه برکتی نو بیا د پیغمبرانو سردار چې کم کور کې پیدا کیږي برکت به یو کې بنوي نو د ابو طالب په کور کې د دواړو جهانو سردار مبارک دا پیدا شوی دی نو چې کله پاک پیغمبر مبارک پیدا شو د دواړو جهانو سردار مبارک اسمان ته کتل په هغه وخت کې نظر بر او نظر د دواړو جهانو د سردار مبارک اسمان ته او بی آمینه ته رب العالمین دغه داسې نور اوزلید چې دغه شام هغه علاقه الله بی آمینه ته هغه لري علاقه الله ورته خولی دا ورته د مخ کې ناغه پیشنګوئی شو چې د دې پیغمبر هغه دعوت او دارنا دا به دغه علاقو تمرسي هغه علاقو پورې بدارس عبد المطلب پس سوال جوابو شو چې ستا بنوسې د پیدا شو ډیر زیات خوشاله نو چې کله کور ته راغی وی ما تخپل بچیو خای نو چې د دواړو جهانو سردار مبارک یو لید نو پاک پیغمبر مبارک نه یو کپړه تو کړی و په غیږ کې ځان سره واغشت او وی دی بیت الله ته زبوزم وی زه خوز د بیت الله په خوا کې وم او وی د بیت الله د دیوالونو د زمکه لرال او بیو چت وی ما وی چې خامخا چل خو شوی دی نو بس چراغ پته وتو لګی چې نوسې می پیدا شوی دی او مخکې پیشنګوئی اورېدلې وي نو د دواړو جهانو سردار مبارک د بیت الله خواله بوت او د بیت الله نه تو راتو کو ویړم به تواب په د باندې زه د بیت الله نه کوم نو د بیت الله نه په تواب کو نو بیا رسول الله مبارک لنوم کې حوض محمد نو چې محمد نوم یې ورلکه خو نو په او مروزه د پاک پیغمبر مبارک د پر عقیقه کړی ده او د دواړو جهانو سردار مبارک چې پیدا شو نو دا سنت شوی پیدا شوی دی بعضی انبیاء داسې دي چې رب العالمین اغوی پیدا کړی دی هغه سنتو لکه شیش علیه السلام شو هود علیه السلام شو مرقات د نور پیغمبران نمونم لیکلی دي او ورسره لیکلی دي ولیده محتونین وی دا سنت شوی پیدا شوی دی په دې صحابو کې او صحابي دی حنزله هغه مشهور صحابي نه دی بل دیم چې پیدا شو سنت شوی پیدا شوی دی نو زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک چې پیدا شو مختون سنت شوی خیر د بیت الله نه په طواف کوم ورته محمد کې خو په عمر وزي ولا عقیقه وکړه او بیا د عربو کسان روغخت العرب او اغویل دعوتو کاغه پاغه خوراک کې شریک کړل اغوی عبد المطلب توی چې دا نوم دی ورلدا سي ناشنا ولی خو دی د خپل پلارانو نیکونو کې نوم دی ورلول نه خو ده زکه د عربو دا قاعده وا چې اغوی به اکثر مزنوسه بیاو شو نو زوی بیاو شو نو د خپل پلار نوم به ورل د نیکونوم به ورلکه خو او زمون په علاقه کې خو چې ماشوم پیدا شي نو ګوري به یره دانوم په محله کې د پلان کې دا نګدم هغه شی پکې نو عبد المطلب تدویوی چې تا د خپل پلارانو نیکونو نمونو کې به یو وخت کړو ابدي ولې خو دی وې دانوم دی ورل ولې کې خو نو عبد المطلب وتسوي وی زما دا ماشوم بچیو دان وسیله پیدا شوی نو او وی زو ادوم اودم وی په خوب کې زما د شان د سپینو زر یو زنجیر روت د اغه زنجیر یو جانب دا پزمکه باندې پروتو او د اغه زنجیر یو جانب دا پاسمان کېو او داغه یو جانب دا په مشرق کېو او داغه بل جانب دا په مغرب کېو د سپینو زنجیر دی رڼا کوي زه ورته حیران یم
لک سات پس چې می قتل نو د سپینو زرو داغه زنجیر نه الله یو اونه جوړ کړه هغه زنجیر په اونه باندې بدل شو او داغه خاخونه هغه داسې په دې دنیا باندې دا خوارش او هغه کې چې کمه پانه وی پانه نو اره پانه باندې یو نور دا سپومه چې څنګه نور او رڼا کوي نو د دې په او یا چند په هر پانه باندې غنور یو رڼا ته نه خطا د مشرق او د مغرب داخله کرالل هغه سانګو پورې وی اون خطل او د قریش او بعضی خلک امرالل اغم د غسانګو پورون خطل او بعضی قریش رالل نو د هغه اون د کټکول کوشش وکاو چې دا اون په کومه طریقه باندې منګه کټکو خو یو خشتو خوبصورت او حسین الکته نو چې دا کم خلک راضی او د اونو د کټکولو دا کوشش کوي نو دی وخیو پرکې د اونو کټکولو ته نه پریدي وی چې ما وکتل چې د مشرق او د مغرب خلق د سانګو پورین خطری او بعضی قریش ور پورین خطری و امام یو سانګ ته لاس ورچت ک چې زور پورې اون خلمه لاس می واپس را پریوته وی چې بیا می لاس ورچت ک زما لاس واپس را پریو زما لاس وته نه رسید وی بیا د خوب نه چې کله را پاسیدم نو چې کم معبرین او د خوب تعبیر استون کې خلکو نو هغه خلکو ته مې دا خوب بیان ک وی اغوی ما ته وی چې ستا په نسب کې به یو ماشوم پیدا کیږي او د هغه ماشوم تابعدار او اتباع به دومره خلک به داغه اتباع کوي چې د مشرق او د مغرب پورې خلک به داغه اتباع کوي او دا قریش په مرادی داغه اتباع کوي او بعضی کسان به په قریشو کې کوشش کوي د ختمولو لیکن اغوی به دا ختمول نشي او د دې ماشوم هغه صفت دا به په اسمان او په ځمکه کې د دې ماشوم صفت کیږي نو وی ما چې دل دا محمد نوم کې خو دا وی دامه ولا په دین ید باندې کې خو چې دا خوب تعبیر را داغه کسانو بیان کړو نو دا نوم می ولا په دی وجه باندې کې خو چې ما وی په اسمانونو کې او پزمکه کې د دې الګ دا صفت کیږي په دی وجه می ولا دا نوم کې خو د دوالو جهانو سردار مبارک چې په کوم شپه پیدا شو د سبا پټیم کې نو په دغه شپه باندې مکه مکرمه ته یو يهودي راغلی او د تجارت لپاره نو چې دا يهودي د تجارت لپاره راغلی نو یوځه کې قریشو نه تاسو ک یره وی بیګا شپه خود چته دیزه کې ماشوم نه پیدا شوی هغه قریش وتوی مونږ ته خو پتن لګی چې ماشوم پیدا شوی دی نو دا يهودي ورته وی د دې امت چې کوم نبی او پیغمبر دی او زمنګ په کتابونو کې دا ذکر راغلی دی نو هغه بیګا شپه کې پیدا شوی دی تاسو لګ معلوماتو کې چې قریش هغه وخت کې کوم ډله موجوده و او اغوی دا ناشنا خبر وورید نو اغوی اورګوي منګه معلومات کو کسان خوارشو یو ځای معلومات کوا بل ځای معلومات کوا خیر چې پتاو لګیدا نو د عبد الله زوی او د عبد المطلب نوسی دا پیدا شوی دوی وتوی د عبد الله زوی او د عبد المطلب نوسی پیدا شوی دی نو دا يهودي ورته ماته به یو پوچیو نه خای وتوی رازبو بدی زو لکنه نو چې دی راوست او د دوالو جهانو سردار مبارک ته وکتل او داغه په دی اولو شاته مهر نبوت ته وکتل اغه نه تا نو بس شغه کړي او وی زلال اغه نبوت د بنی اسرائیل نه لاړ ختم شو نبوت د بنی اسرائیل نه پیغمبري لاړه ختم شو بیهوش شو او بیا چې کله په هوش کې راغی نو وی دا الک پدا د اخر زمانه پیغمبر دی او ستاسو د بوتانو بد به وی او د دین بدل ختمي خلکو دا خبره کم ځای منل چې دا د تسپته لګي نو دا نه سرګندې دی د قریشو یو ډله او یو بوتخانه کې وی زمون یو غټ بوت چې په کوم حضرت رسول الله مبارک پیدا کېده نو چې درشو ناغه بوت پزمکه باندې را پریوت وی مونږ وی چې دا خو خدای را پریوت وی زره مغه ودرو
وی چې هم درو نو وی چې بیا درشو پزمکه را پریوته وی منګ وی چې وی دا خو خدای را پریوته وی بیا مغه درو وی چې بیا درشو نو پس بیا پزمکه باندې را پریوته وی بیا په زمنګ غي مرګرو کیو کس وی زمنګ دا خدای درزونه خوريو دار پروزی نو دا اسنه خامخا پنن شپه کې سچل شوی ځکه زمنګ دا خدای قدرزونه مخوري او زمکه لرا پروزی نو د مخ کې نه الله خوله چې یو پیغمبر می پیدا کې بوتان بدر لرا غورځي او دا بدر لدا ختمي دا نخ نهانه رب العالمین دا پیدا خول خلقو تا او د دوالو جهانو سردار مبارک چې پیدا شو نو پاک پیغمبر مبارک چې پیدا شو نو یتیم و یتیم ځکه ما درته وی لا د مور په خېټه کې او د حمل 2 میاشتې شوی وي چې دغه وخت کې د دوالو جهانو سردار مبارک بیا پیدا شو او د شپږو کالو په عمر کې چې مورم وفات شوی ده نو مې یا ځان سره ساته ها زمونږ د خپل پاک پیغمبر مبارک نوم محمد او احمد دی نورم نمونه په حدیثو کې راغلي دي د پلار نوم عبد الله دی او د نیکه نوم عبد المطلب دی او د نیکه د پلار نوم دا هاشم دی او د مور نوم دا بیبي آمینه ده او پلار دا پاک پیغمبر مبارک لا دنیا تم تشریف نور چې وفات شوی دی رب العالمین دی مخلوق خدا تخی چې ګور یتیم می پیدا ک خو چې زه وګوالم نو د یتیم نظر لداسې شخصیت جوړوم چې د چامور او پلار موجود می او اغوی تربیتو کې نو داسې شخصیت به جوړ نکي لکه چې ما د یتیم نه کم شخصیت جوړ ک او بیا د دوالو جهانو سردار مبارک ولی الله پاک یتیم پیدا کو وی خو له ورته چې ګوره تم یتیم پیدا کړي او د یتیمانه د یتیم توپ دا دور در باندې تیر شوی دی نو پتب نور یتیمانان بدر لرازی په جهاد کې بدر سره صحابه شهیدان کیږي یتیمانان به پات کیږي د یتیم به ګوره خیال ساتي ځکه خپل یتیم او یتیمواله در باندې تیر شوی دی او الله و قرآن حکیم فکم فرمائی فاما الیتیم فلا تقهر قرآن کی متعلق فرمائی واقعی اغا شان د دوالو جهانو سردار مبارک دا د یتیمانانو ډیر زیات خیال ساتل دي یوزل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اختر منزل روانو چې منزل د اختر روان دی عیدګاه د اختر مونږ به بار کو نو چې کله منزل رسول الله مبارک روانو نو په لار کې ماشومان دی نوې او پاکي جامې چولې دي سرونه غوړ کړی دي او سترګې تورې دي او خوشاله دا واړه لوبې کوي اوسم په اختر کې دا ماشومان خوشاله لوبې کوي نو هغه ماشومان لوبې کولې خوشاله د دوالو جهانو سردار مبارک پاوی باندې ورتیر شو چې وی قتل نو مخ ته یو ماشوم ناشته ډیر زیات خپا خیرنه جامې چولې دي او دا ویختم ببر دي د دوالو جهانو سردار مبارک چې غي ماشوم تو قتل نو خپا شو وته وی بچي دا تا خیرنه جامې ولې چولې دي تا ولی نه دی لامبلې پاکه جامې دی ولی نه دی چولې د دې نورو ماشومانو په شان د سترګي ولی نه دی تورې کړي او سر دی ولی نه دی غوړ کړي اغه ماشوم وته د خفغان انداز کې وی د الله رسوله زه یتیم د مدینه منوره یم زما پلار مړ دی ارمان چې نن زما پلار وی نو د خوشاله او د اختر وزدا نن به زما بابا جان مال نوې جامې راوړې وی نن به زم خپل مور لامبولیو ما او زما مور به مال سر غور کړیو او زما مور به مال سر کې لاروخ کیوا او زما مور به مال په دې سترګو کې رانجا چولیو او چې پلار را لکه مې نوې جوړه راوړې وا نو هغه جوړه به مانن اچولې وا او د نورو ماشومانو چې پلار له د اختر مبارکه ورکي نو ځان ته پلار را نږدې کړل نو نن به ما خپل بابا جان له د اختر مبارکي ورکړې وا او نن به زم خپل پلار غیږ ته را نږدې کړې وم نو د الله رسول پلار مې نشته نو مال سوق نوې جامې راوړي د دوالو جهانو سردار مبارک باندې خدایو ته مو د یتیم توپ زمانہ تیر شوی ده رسول الله مبارک ډیر زیات خپش یا د اختر منزل روان دی او یا پاک پیغمبر مبارک کور ته را واپس
هغه ماشومې د ګوتې نه ونیوي بچی راځه چې کور ته راغی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا له आवाज ورکوي اے همیرا هغه وته لبیک یا رسول الله د الله رسول سره وته وی دا بچنګي په خپل لاس باندې ولامبا ناغه ماشومې ولامبا نو چې وی لامبا عائشہ ته وی سر ولغوړ کا سر ولغوړ کا وی سر ولا منګس کا سر کی ول ګومنزو استرګي ولا تورې کا سترګي ورله تور کې او سړی ول ګومنس کا نو د دواړو جهانو سردار مبارک د خپل وجود ناغه صادر مبارک لري ک او هغه په منځ باندې دوک وی عائشه د نیم صادر د لپاره پرتوک کداته د پرتوک په ځای باندې تاوکا او د نیم د لپاره کمیس کداته د کمیس په ځای باندې تاوکا نیمه ولا کمیس ک نیمه ولا پرتوک دا ماشوم خوشاله لري د دواړو جهانو سردار مبارک ګوت نیسی او پاک پیغمبر مبارک سر روان شو د دواړو جهانو سردار مبارک کو توی نه بچي زما ګوت بتن نیسی او تب په خپل خپو باندې عیدګاه ته نزه پاک پیغمبر مبارک وت پزمکه باندې کې ناست بچي زما په دیو ګ باندې بعیدګاه ته زه نو د دواړو جهانو سردار مبارک یتیم د مدینه دا پوګک یا خو خپاو یا د پاک پیغمبر مبارک په اوګه باندې ناشته هغه جسد اطهر او پاک وجود پاغي باندې رسول الله مبارک په وجود ناشته نو چې هغه ماشومان پاغي کوسه کې لوبه کوله او پاوی باندې دی ورتیر شو دی ماشوم ته وکتل او دی صادر ته وکتل چې د کمیسو پرتو خود رسول الله مبارک صادر دی نو یو افسوس اسویلی یو ک ارمان چې نن زمنګ پلاران مړوي او منګم عائشه رضی الله عنها لامبولوي او نن زمنګم جامع د رسول الله مبارک د صادر نوي او نن منګم د رسول الله مبارک پوګه باندې ناستو نو د دواړو جهانو سردار مبارک مسجد نبوي ته ځان سره بوت نو چې کله د اوګینه د ماشوم کوسک نو دې زر پزمکه باندې کې ناست پاک پیغمبر مبارک وته بچینن په پزمکه باندې نه کینه ما سره په منبر باندې کینه په منبر نو ځان سره غ ماشوم منبر ته خېجو او د دواړو جهانو سردار مبارک ول په دې سر باندې لاس کې خود وی سوک چې د یتیم کپاله وکي او د په سر لاس کېږي د شفقت نو د دې سر لاندې چې څومره وی اخترال نو رب العالمین به ورله دومره نیکی ورکی او څوک چې د یتیم کفالتو کې هغه په جنت کې ما سره داسې یو ځای وي داسې دا دواړه ګوتې اوچته کړې نو یو ګوته د بلې ګوتې نه لږه جدا وه ځکه د پیغمبر مرتبه خو ډېره اوچته ده نو جنت کې به ما سره یي خو د ما د پیغمبرۍ هغه درجه لږه اوچته نو زه به ترې لږ اوچته یم دا ولی دا د دواړو جهانو سردار مبارک الله پاک یتیم پیدا ک د یتیم توپ هغه دورې ورته خولې دي یتیمانان هغه خیال ساتي نور ان شاء الله العزیز د سیرت واقع د وګدرا الله ر توفیق را له صحیح وینا راکی ان شاء الله اندو جمعه کې به خیر به لازم نه را دي شي الله موږ د خپل قهر نو ساتي الله موږ د خپل عذاب نه پروردگار او ساتي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د طریقو مطابق زندگی الله زمونږ نصیب کړي الله زمونږ بچی دیندار کړي الله موږ دیندار کړي د دې میروزو کندي دا جانې وفات شوی دا آیت الله دی رور زمونږ د محله کې به اعلان نشوي نو ما نه دی اورېدلی خدایشته خبر شوی ته نو ما نو بیا هغې ملګرو ته مې وی ګوره خو ما یې ډېر زیات نیک سړی ټلیفون به م راته کړی نو هغه جنازې له زنوم تلې بیا خو دعا له ورلو ډېر زیات نیک سړی په بیماری کې به مونځ کوو دعا ورته وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي او یو بچی دی الله دې هغه بچی ورله آباد کړي او الله دې هغه بچی دینداره کړي الله زمونږ د ټولو بچی پروردګاره دینداره کړي کم کسان چې وفات شوي الله د هغوی مغفرت نصیب کړي او مونږ ټول الله د خپل عبادت توفیق راکړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه روانه کړي لا اله الا الله